الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. زما محترم و حاضرینو، نن پدی وارڈ کے او پدی جماعت کے زمنگا مرگرو معاذ او طارق د قرآن کریم درس کو درس اختتام طرح سے دلیو اغی او دا اغی د درس مرگرو منگل دعوت را کڑیو چه آخری صورتونه د هغې مطلب او څه ورسره د خیر خبرې موږ وکړو او هغه الله زموږه ذریعه د نجات او د خلاصونو ګرځوي. زما دعا ده چې الله دې موږ او تاسو د دې نعمت نه محرومه کوي. دا یو لوی نعمت دی او د الله یو لویه پرزونه ده چې په چا باندې وشي. په مخلوق کې د الله رب العزت په ټوله دنیا کې او په ټول مخلوق کې انبیاء علیهم السلام محبوب مخلوقات وو. انبیاء علیهم السلام معصوم پاکو او دا د الله په ټول مخلوق کې خوښه او برګزیده خلکو. نو دې چې کوم کار والا کړو هغه کار چې الله رب العزت چاته حواله کي نو د دې نه دا معلومیږي چې هغه خلک هم د الله خوښي. په دنیا کې مالدار هم تیر شوي دي، بادشاهان هم تیر شوي دي، وزیران هم تیر شوي دي، ظالمان او مظلومان هم تیر شوي دي، او په دنیا کې انبیاء علیهم السلام او د هغوی تابعدار هم تیر شوي دي. کوم خلک چې د الله خوښ شي نو هغوی ته هم هغه کار حواله کي کوم کار چې انبیاء علیهم السلام ته حواله کړی و. هغه کار دا و چې د خلکو د الله سره تعلق پیدا کی، د خلکو سره تعلق پیدا کی، حقونه د الله پیژني او حقونه د مخلوق پیژني، هر چال د هغه حق ورکي. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خدمت د دین کړی دین خدمت سو کئی نو کوئی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء آدھا انبیاء وارثان دی. په دې اعتبار باندې چې انبیاء سکړیو نو علماء ما کوي چې خلکو خیر خواهی کوي. بیا دا علماء دو قسمه یو هغه چې دین ذریعه د ژوند او د معاش وګرځوي، دین نوم اخلي او دین نه یې
نو پای باندې الله رد کوي او هغه ډیر بد تشبیهات الله ور کوي کلا الله وی مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل اسفارا علماء چا تورات علماء خو پاغي عمل نکو نو هغه مثال د خر دی کلا الله وی کمثل الكلب ان تحمل عليه يلحس او تتركه يلحس مثال سپی دے که شړی نوم غب غب کوي او که پریدی نوم غب غب کوي او کلا الله وی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه الله مومنان تاسو نه اوچتای او چاله چې الله علم ورکړی نو ای بیا په درجو باندې اوچتای د عام خلکو نه د دینه دا معلومه شو چې څوک د انبیاء کار کوي نو د لوی درجه او د لوی مقام خاوندان دي او څوک چې د انبیاء علیهم السلام هغه نوم استعمالوي دا هغه کار استعمالوي او کار هغه نه کوي نو په هغه باندې الله رد کوي او دا هغې سپکاوی او دا هغې ذلت الله رب العزت ذکر کوي چې هغه ذلیل دي او هغه سپک دي دا دی وجه نه چې چاته الله یو ډیوټي حواله کړه او هغه ډیوټۍ کې خیانت کوي نو دا د الله سره د الله د دین سره خیانت کول دي دا د الله احسان او د الله کرم دی چې ماس په دې ځای کې ډیوټي ادا کوله تاریخ ادا کوله دای شاګردانو او د هغې ملګرو ادا کوله او د خدای کتاب دې ځای کې ویلې او نن د هغې اختتام دی او موږ او تاسو پرې راغونډ شوي یو خو د دین دا مطلب نه دی چې ته دیندار یې نو ته به هر چا ته ښه سړی وایې او هر څوک به تا ته ښه سړی وایي که دا مطلب وي نو دا خو بیا انبیاء علیهم السلام صحیح نه کړی ځکه انبیاءو ته هر چا ښه سړي نه ویلي او نه انبیاء علیهم السلام هر چا ته ښه سړي ویلي وو انبیاء علیهم السلام چاہے صفت کو چاہے خوی سو کتابدارو او صداسیو چاہے انبیاء علیہ السلام پا گھٹو وشتل انبیاء علیہ السلام وجل و انبیاء علیہ السلام تے کنزلم کول حدیث کے راضی یو صحابی راگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبی سر ڈڑوالے وا هغه ورته وایي الا تستنصر لنا الا تدعو لنا ته موږ له امداد ولې نه غواړې موږ له دعا ولې نه غواړې دا کافر موږ ته تکلیفونه رسوي مصیبتونه رسوي د نبي علیه السلام مخ داسې سور شه تا به ویږي انار پکې ناچوړ شوي دي او حدیث کې راځي نبي علیه السلام رانیغ شه صحابی ته وایي یا حباب تا ته څه تکلیف ورسېده تا ته پته شته د پخوانو امتونو انبیاء علیهم السلام او حق پرست هغوی له به تر بډې بډې ډوغلو کنسته او نیم نیم بیخه کړل یوضع المنشار علی مفرق راسي فما یصدهم عن سبیل الله دا هغوی د کپرای په منځ بهاره کې خدای شو هغوی به دوه ځایه کړل خو هغوی د الله د دین نه چا نه وړولي نو د انبیاو دوستانو مو د انبیاو دشمنانو مو دیو وجه قرآن کریم کې الله رب العزت دوستانم خی او دشمنانم خی د چا چې دوستی په دین وانو د هغوی ذکر هم کوي د چا چې دشمنی وا په دین باندې د حق پرستو سره نو د هغوی ذکر هم کوي د چا چې دوستی په دین وا نو د هغوی ذکر الله کوي الله فرمایي سورہ تور کې شپږشتم آیات کې الله وایي
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخامخ بشي بعضی د دې جنتیانو نه بعضو ته تپوس کوونکي به د یو بل نه یو بل ته مخامخ شي جنت کې په کورسو په تختونو به ناست دي او یو بل نه به تپوس کوي قالوا انا قبل فی اهلنا مشفقین ای وای منګه پخوا یریدونکي وو د دې ورځې نه چې موږ سره به الله څه کوي موږ یریدونکي وو ټوله دنیا زموږ دشمنانو موږ دې ځای هم وجني او دې ځای هم وجني فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم نو الله احسان وکړ په موږ او موږ یې د هغه ګرم عذاب نه وساتلو ولې انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم منګه په خواره مدد کو الله لرا او دا الله احسان کوونکی مهربان زمونږه دوستی او مرګرتیا په دیوا چې موږ به الله ته را مدد شوي الله هم را مدد کو په توحید او مرګرتیا وا نو هغوی په هغه خپلې مرګرتیا خوشحاله وو او خپله مرګرتیا به په جنت کې عادی یو ځای به وي او د چا چې مرګرتیا په شرک وه او د حق پرستو دشمنانو او خلاف یې کو نو د هغوی ذکر هم الله کوي سوره یونس کې سوره احزاب کې او ګڼو سورتونو کې الله د هغې ذکر کوي چې الله فرمایي چې کله دی یو ځای شي سوره اعراف کې هم الله د هغې ذکر کوي چې دا د حق پرستو دشمني کړې وه مقابله یې کړې وه خلاف یې کړی و نو د هغې ذکر چې الله کوي نو الله فرمایي 19 آیات سوره اعراف کې چې کله هغه یو بل ته مخامخ شي الله به ورته وایي قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار الله به وایي دننه شئ په ډلو کې چې ستاسو نه پخوا تېر شوي وو د پیریانو بندیانو نه دننه شئ په اور کې ځئ یا ملګري هم تللي تاسو هم ورپسې ځئ کلما دخلت امة لعنت اختها هر کله چې دننه شي یو ټولګی لعنت وایي به خپلو ملګرو باندې حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا تر هغې پورې چې کله راغونډ شي دی په دې کې ټول هم مخکې به ایمانه تللي وو دی هم ورپسې لړل او جهنم کې یو ځای شي قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا وایي یا رستمي په حق د مشرانو کې کشران په حق د مشرانو کې ربنا هؤلاء اضلونا وا زمونږ ربه موږ خو دی ګمراه کړي وو دې ناکاره پیرانو دې ناکاره مولیانو دې ناکاره مشرانو راته دا لارې ښیلې وې چا به وي فلاني زیارت له ورشه چې کار دې وشي چا به وي فلاني له ورشه چا به وي فلاني بابا له ورشه او چا به وي فلاني له ورشه چا به وي فلاني پیر له ورشه تعویذونه ورله وکړي او فلاني له ورشه دی ګمراه کړي دی راته غلطې لارې ښیلې وې ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار الله دی له دوچند عذاب ورکړي د اوره قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله وایي هر یو له دوچند عذاب دی لیکن تاسو نه پوهېږئ اوس وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون مشران به وایي په حق د کشرانو کې هغه مولیان هغه پیران هغوی به ورته وایي
قال فما كان لكم علينا من فضل تاسو لمنګ باندې غورواله نشته فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وسګي عذاب په سبب دا چې تاسو کول خدای مرګرتیا او دوستی وا خدای مرګرتیا او په شرک دا غي مرګرتیا او په بدمعشای دا غي مرګرتیا او په غلطو کارونو کې هغه د یو بل دشمنان شي او د چا چې مرګرتیا په قرآن د چا مرګرتیا په سنت د چا مرګرتیا په دین دا غي مرګرتیا به تر اخره پاتی دغه څنګه چې راته دوستان خي نو موږ ته زموږ آقا او محسن هم خي چې زموږ یو محسن دی چې موږ سره احسانونه کړي دي او چې احسان یې موږ سره کړی تا سره احسان کړی بیا د هغه حق ومنه او هغه الله دی چې تا له وجود درکړی ته پیدا کړی رزق درله درکوي نو د هغه حق ومنه او د هغه حق دا دی چې هغه یو منه او د هغه سره بل څوک شریک او حصهدار مه ګرځو اول سوره اخلاص کې د هغې ذکر کوي قل هو الله احد وای پیغمبره شان دا دی الله دی یکی یو څنګه یو دی الله صمد الله دی بی نیازه الله نیاز بینان ندی نیولی الله هغه ذات دی چې هغه حاجتونه پوره کوي الصمد ما یصمد الیه فی الحوائج لم یلد ولم یولد نو دا الله نائب شته نه الله د چا نائب دی نائبان نیازولی نه دي نیولي زمونږ په دې ملک پخوا به دا د خدای نیازولی دی او دله اختیار ورکړی او روان به و موږ ته یاد دي په دې بادو بابا کې به حلوا او پراټې خلکو ایښې وې موږ ته یاد دي شرډې رای بابا کې حلوا پراټې به خلکو راړي او ناس به ووته نتو داری باباو نور بلا زیارتونه و هغه مددگار ګرځولي لم یلد ولم یولد دا وی خو په مطلب یې څوک پوهېدل دا خو الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي چې د قرآن په مطلب یې خلک پوه کړ ورشه اوس هم په پنجاب کې او په سند کې وګوره خلک اوس هم پیر مې وایسته نه لمونځ کوي نه روژه نیوي پیر می اشته و صحابه می خلاصی کنه او نه عبادت پیجنی او نه الله پیجنی بس پیر نے خدای جوړ کړی په دې ملک هم دغه حالو روان به بس پیر شته هغه ذمہ دار دی هغه حاجت روا دی ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لا په مثل الله باندې او تنه چې دای ذکر کا تا د اسلام محسن خو او در د دشمنان هم خي ګوره په دې نه خسړې کېږي چې د دشمن ته هم دوست وای او مرګره ورته وای یو نیم سړی ډېر خسړی که نه دوره خسړی چې چاملاس ته خو هم نه پاسوي بیا سم خسړی د مرګ نه مخکې جنت ته ځي نو هغه بیا هر چا ته ښه وایي ټول زموږ د سر ګل نه نه ناکاره هم شته هغه به هم پېژنې دې دوو صورتونو کې درته هغه ښایي او د هغې نه به پناه غواړي که هغه په بنیانو کې او که هغه په پیریانو کې نو الله وایي قل اعوذ برب الفلق وای پیغمبره پناه غواړم په رب شلونکي څنګه چې تیاره وشلوي او رڼا راخېږي څنګه چې دانه شلوي او کې تیغ راخېږي من شر ما خلق د شر دا څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر تیارې نه کله چې پریوزي ځکه غل تیارې کې غلا کوي اجرتی قاتل په تیارې کې ډس کوي دشمن په تیارې کې خپل کار کوي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د تیارې کې غلا کوي ځکه غل تیارې کې غلا کوي اجرتی قاتل په تیارې کې ډس کوي دشمن په تیارې کې خپل کار کوي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د تیارې کې غلا کوي ځکه غل تیارې کې غلا کوي
او د شر په ګوهونکو نه په غټو کې په مجالسو کې چې زمونږ خلاف پراپیګنډې کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض دا داسې مرض دی لومبی ګناه چې انسانانو کړی و نو هغه بغض او حسد و او چا کړی د پیغمبر بچي د آدم علیه السلام زیه و او خپل رور ته بغض او حسد پیدا شو حسد داسې مرض دی چې دا بیا رور او خور نه پیژني حسد داسې مرض دی بغض چې دا بیا خپل او پردی نه پیژني حسد داسې مرض دی بغض داسې مرض دی چې دې کې بیا دا سوچ نه کوي چې زما فایده شته او که نه خو به دا بل دی وایي غرق شي نو د آدم علیه السلام زامن و د یو هغه قبوله شوه د بل قبوله نه شوه نو هغه راولګېده وایي تا به وژنم ستا هغه قبوله شوه زما نه نو هلکه دې کې د هغه څه ګناه و دا خو د هغه نیت به ښه و د هغه الله قبوله که ستا به نه و ښه بغض او حسد کې بیا دا نه وي خو یاره دا ولې د سپینې کپړې اچولي دا ولې دی داسې دا ولې دی داسې دی نو چې یو ورور ښه وي او بل ښه نه وي نو هغه وایي چې دی به څنګه تنګومه دی به څنګه را پرځومه دی به څنګه را غورځومه دا سوچ نه کوي چې زه محنت وکړم او د ده نه ښه شم نه د هغه هغې ته سترګې رواني حسد او بغض دا ډېر بد مرض دی او څه کمولی نه شي پیغمبر پاک باندې الله رحم کړی و یتیم بچی هغله یو لوی مقام ورکړ د چا چې حسد او بغض نو هغه یې راولګېدل نو هغه وی دا لوی لوی سرداران او لوی لوی خلک شته دی نه پیغمبران کېدل او دی پیغمبر شو نو الله وایي اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم دی د الله رحمتونه ویشي منګه د دی میانس کې ګذران ویشلی دی الله وایي دا خو زما خوښه ده چاله به یو مقام ورکوم چاله به بل مقام ورکوم تا نه خو مې نه ده اخیستې چې دله مې ورکړې ده که نه نو چې زه وله یو مقام ورکوم نو ته زما په تقسیم اعتراض کې کله کله څوک څوک دا بنیته غوندې دی د الله په تقسیم اعتراض کوي نو چې الله یو تن له څه ورکړي نو د ده ورته نیت رواني نو چې هېڅې وس نه رسي د شپې وله بوساړه وسوځئ نو هلکه هغه له دې بوساړه وسوځ تا له یې څه ګټه وکړه چې هېڅې وس نه رسي نو لار به ورته بند کړي چې هېڅې وس نه رسي نو څه نقصان به ورله ورکوي نو د هغې په ځای ورله خیر ورکړه چې تا له الله خیر درکړي که نه دا سوچ نه کوي نو چې بل ته خیر نه رسوي نو تا ته به الله څه ورسوي بل ته خیر ورسو چې تا ته الله خیر ورسوي حسد دا ډېر بد مرض دی دا ډېر ناکاره مرض دی که دا ختم شو ژوند به ښه شي خو دا حسد او دا بغض ختموي نه په ګاونډ به در سره ځایي د هغه به نه وي په کار او ستا به په کار وي ورته وایه لکه دا راکړه ته به په دې پیسو څه بل څه کار ځان له وکړې زما به دا په کار راشي زما کور سره نه دا نه ورکوم نو بیا به وروستو تا ته مینت کوي دا رانه والم بیا دې وایي زه درنه نه الم نو هلکه هغه وخت به دې ورکړی تا به پې څه کار کوي ده ته به هم فایده رسېدلې وه که په ګاونډ باندې به معمولي غوندې شی هغه به نه ورکوي دوه کورونه به یو ځای دوه مرلې به یو وي دوه به بل وي دا یو ورته وایي هلکه تا خواسې هم بل کور جوړ کړه دا ماله راکړه نه د پلار نیکه هډوکي نه خرڅوم ورته د پلار نیکه هډوکي دي که دا ته بل ته خیر رسې بل ته خیر رسو چې پلار نیکه ته دې فایده ورسي دا سوچ بیا نه کوي خو د حسد او د بغض سوچ نو د دې وجې نه ژوند دې تنګي پخواني پښتانه دا پښتانه دا پښتون دی ادې داسې کوي هغه جهالت ته پښتو وي او چې کوم صحیح کار و هغې ته پښتو نه وي هغې ته نقصان نه وي
هغې ته زیاتې نه وي چې کوم زیاتې و او چې کوم به د خیر کار و هغې ته به یې پښتو وي نه نه دا نه کوم د خیر کار نه به یې ځان منې که حسد دا ډېر ناکاره مرض دی دا د سړي هر څه خرابوي ورپسې صورت کې وایي قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټ نه چا پټ راځي او بیا بیا وسوسې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس که د پیریانو نه یو که د بندیانو نه ځکه شیطانان دوه قسمه وي وسوسې به درته اچوي و دا ونه کړه په دې بس په ښکاره شي زمونږ ګاونډ کې دا د عمریات دي کورو ورسره زما یو څلور مرلې کورو یو ورځ ما ته وي یاره که دا دې موږ له راکړه زما پکې ګنډري اوسېده موږ له بېکار کو زما ورته ضرورت هم هغه کور ته وی که دا دې راکړه زمونږ به پې کور لوی شي ما واله که نه ما قیمت یې ته ولګو واله ماله به الله بل ځای راکړي ستا پې کور جوړېږي ور مې که خوشحاله دي اوس او ما ته دعاګانې کوي زما پې څه کم شو موږ یو بل ته خیر نه رسوو موږ دې ته پښتو وایو چې بل ته خپه کېده هغه راوغورځو هغه له نقصان ورکه نو دا خو فایده نه ده دا خو تا ځان له هم تاوان وکړه هغه له دې هم وکړه سبا به د هغه وس ورسي تا سره به ښه وکړي چې ته ورسره ښه وکړي تا سره به ښه کوي او دا زمونږ سوچ نشته او د نقصان سوچ هم شته او دې کې بیا شیطانانو خپل کار کوي د بانیانو شیطانان بیا خپل کار کوي د پیریانو هغه خپل کار کوي قرآن موږ ته ځکه دشمن ښیي چې ستا دشمن شیطان دی د دوی دشمن نه ځان وساته قرآن موږ ته صرف دا نه ښیي چې ته دوره تلاوت وکړه چې دوره دې ثواب وشي نن یو سپاره ووایه او نن یو رکوع ووایه او نن یو پو ووایه او دا صورت د دې دپاره ووایه او دا دې دپاره وظیفه که قرآن موږ ته د ژوند لارې ښیي نو هغې له موږ قرآن نه وي او ښځو هم په دې شروع کړی پلانې صورت چې وایه ستا په پلانې کار کېږي چې پلانې وایه پلانې کار دا دې له راغلی و دا دې له راغلی و چې ځان بې پوه که او دا چل دا په پنجپیر کې دی دا قرآن ښودل او قرآن زده کول او په قرآن پوهېدل نورو ځایونو کې چې د پنجپیر یو پوکې ورته رسېدلې نو په هغه ځای کې بیا هم د قرآن نه خلک خبردار شو امن راغی خوشحالی راغلی ګینې هر ځای کې دغه حال دی انسان چې چرته دی انسان دشمن دی الا من شاء الله صرف هغه چې هغه د دین نه خبردار دي نو هغوی بل ته خیر رسوي راځئ چې موږ د خدای کتاب زده کړو په دې ځان پوه کړو او د زړه نه یې ووایو چې دا موږ ته څه وایي دا موږ ته څه ښیي نو چې په دې موږ عمل وکړو یقین وساتئ زموږ ژوند به ښه شي پخواني خلکو په یو کوټه کې به یې میخه هم تړلې وه خره به هم پکې تړلې وه په هغې کې به اوده کېدلو مه سهار چې به پاڅېدل میخې به لکای سنډلې وه د چا په مخ سوټې پرتې وې چا په غوږونو کې هغې به یې د کروندې ځمکه نه خرابوو او د خوراک به هم څه شی نه و اکثر به وږي وو چې څومره د خلکو دینداري زیاته شوه خدای کورونه ورله لوی لوی ورکړل ځایونه یې ورکړل خوشحالۍ ورکړې رزق نور هم زیات شو رزق کمیږي نه رزق د الله درکوي چې څنګه یې ونیسي هغسې به درکوي خو بنیاتی ختمې که او چې بنیاتی او حسد ختم شو د خدای نعمتونه شروع شي او دا موږ ته قرآن ښیي ځکه یې قرآن اخري په دې ختم کړو چې حسد مه کوه د شیطانانو نه ځان ساته که هغه د بنیانو نه وي او که هغه د پیریانو نه وي او د الله سره تعلق ساته ژوند به دې ښه او ژوند به د خوشحالۍ الله دې زموږ د ټولو ژوند د خوشحالۍ کړي
او الله دې موږ له توفیق او طاقت راکړي چې موږ په قرآن او سنت باندې عمل وکړو او په دې باندې خپله معاشره سمه کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ. استغفر الله ربي. چا چې قرآن ښودلی دی، څوک ورته ناست و زده کړی دی یا هسې ورته ناست دي، د ټولو دپاره دعا وکړئ چې الله یې دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې موږ د قرآن د دې نعمت نه نه محرومه کوي. الله دې همیشه زموږ نه د قرآن او سنت خدمت والي. الله زموږ په دې ملک کې خصوصا زموږ په دې کلي کې امن خوشحالی راولي. الله دې دشمنۍ او تربګنۍ ختمې کړي. مریضانو له دې الله شفای کامله ورکړي. زموږ چې څومره مشران وفات شوي دي او کشران وفات شوي دي، نارینه او زنانه وفات شوي دي، الله یې د هغوی هغه جهان ښایسته کړي. الله دې قبرونه منور کړي. دا جوماتونه او دا مدرسې او دا ځایونه چې څوک پکې د دین خدمت کوي، الله دې هغوی له نور هم توفیق ورکړي او الله دې موږ د هغه خراب ژوند د دنیا او د آخرت نه وساتي. الله دې زموږ د دنیا ژوند هم د خوشحالۍ کړي او الله دې زموږ د آخرت ژوندونه هم د خوشحالۍ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.